شعیب ملک ښځې ثانیه مرزا د پاکستانیانو زړونه وګټل په انډیا کې د پاکستان خلاف فلم جوړولو نه انکار کړی دی چې زه د پاکستان خلاف فلم نه جوړوم. ثانیه مرزا د پاکستانیانو زړونه په دې خبره باندې وګټل چونکې په انډیا کې داسې سټاران ډیر دي چې د پاکستان خلاف فلم جوړولو ته خوشحالېږي چې کې په ټاپ باندې سني دیول دی چې هغه له پته ده چې زه خو بس ما سره اوس ایکټینګ دکان زما بند دی نو راشه د انډیا عوام به اوس د انټي پاکستان فلم جوړولو باندې د خپل سپورټران جوړ کما نو هغه له پته ده چې زه خو اوس یو فلاپ هیرو یم نو هغه اوس دا شی شروع کړی چې د پاکستان خلاف فلمونه جوړوي نو په هغې باندې د انډیا عوام هغه ته مینه ورکوي. ثانیه مرزا حوالې سره اوس د اپډیټس راغلي چې ثانیه مرزا ویلي دي چې ما د پاکستان مارګه خوړل د پاکستان نمک ما خوړل دی او د هغې حق چې کوم دی زه ادا کوم. شعیب ملک چې کوم دی دا شعیب ملک ډومبنۍ ښځه وه چونکې د شعیب ملک دې سره خوله شوې ده شعیب ملک بل واده کړی دی چونکې دا یوه ښه جنۍ ده یعنې شعیب ملک کیدای شي اوس دې پسې ارمان کوي. دا ټینس سټاره ده د انډیا طرف نه دی په انټرنیشنل سطح باندې ټینس کړی دی. ټینس سټار ثانیه مرزا مودي سرکار مخې له ډټ کر ولاړه وه او د بهادرۍ مظاهره کړې ده. پاکستان خلاف فلم سندور کې د کروڑونو روپو آفر دې ته وشو او دباو په هم د حکومت د طرف نه چوله شوی خو بیا هم دوی وی چې زه هندوستان کماله تاسو ټول هندوستان هم راکوي نو بیا هم زه د پاکستان خلاف فلم جوړولو کې مطلب د پاکستان خلاف فلم نه جوړوم. دې نه علاوه دې مزید ویلي چې ما سره د عربونو روپۍ دی او دغه پیسې چې کومې دي د عربونو ده دا ما په خپل محنت باندې ګټلې دي. نو حکومت له چې کله دې داسې بیان ورکړو چې زه خو د پاکستان خلاف د سندور فلم کې کار نه کوم نو بیا په حیدرآباد کې دی یو شاپینګ سنټر دی چې هغې باندې ټیکس بهانه جوړه کړه چې تا ټیکس نه دی ادا کړی یا تا باندې ټیکس پینډینګ دی او هغه والله د مودي سرکار چې کوم دی بند کو نو په هغې باندې بیا د دې وکیلان چې کوم دي تللي دي الریډي عدالت ته کیس یې چولی دی خو یوه ښه جنۍ ده د پاکستان نمک یې خوړلی پاکستان کې ټایم تېر کړی شعیب ملک سره یې واده کړی چونکې شعیب ملک دې سره څه ښه نه دي کړي چې د دې یو زوی هم د آزان نوم یې دی که وټ ایور څه نوم یې هم د خیر په هغې خبره نه کوو خو یو زوی سره شعیب ملک دې ناخوله واغېشته او شعیب ملک بل واده وکړو جي نو دې سره مطلب څه غریبه جنۍ نه ده د پیسو وله څه کمی نشته دی ښه ټینس کې د دنیا پیسې ګټلې دي خو اوس چې وله کم مودي سرکار یا کم د انډیا له طرف نه دی لکه انډیا وایي چې دا په فلم کې کار وکړي دی الریډي په پاکستان کې وخت تېر کړی دی نو دا به په فلم کې دی له داسې رول ورکړو چې دا پکې د پاکستان څه ناڅه بد ورد ووایي نو زه د انډیا عوام چې کوم دی له به دا حقیقت ښکاره شي یاره واقعي پاکستان داسې دی ځکه د ثانیه مرزا پکې وخت تېر کړی دی خو دې چې کوم دی ښه سکوټ انکار کړی دی چې نو زه د پاکستان خلاف فلم نه جوړوم ما له پاکستان نمک خوړلی دی اور زه د پاکستان چې کوم عوام دی ما سره اوس هم مینه لري نو زه د پاکستان خلاف سو صرف دی نه داسې د دنیا اکټران دي چې د پاکستان خلاف فلم جوړولو نه انکار کړی او داسې د دنیا اکټران دي چې د هغوی دکانداري صرف د پاکستان خلاف په فلم جوړولو باندې چلی. نو خیر دا ثانیه مرزا حوالې سره چې کوم لیټیسټ اپډیټس راغلو د دې حوالې سره ستاسو سره د تاسو خپله قیمتي رایه موږ سره په کامنټ کې ضرور شریکه کړئ.